بسم الله الرحمن الرحیم. شاګردانو د پینډوراز باکس په دې سنټنسز کې په عام فهم ډېر مونږه استعمالو، خو اکثرو طالب علمانو ته پته نه چې د دې شاته قصه څه ده. نو د دې خو شاید چې ستاسو د بوکس سره ډایرکټ تعلق نشته، خو بیا هم د انګلیش سټوډنټان د لیټریچر سټوډنټان که د دې نه خبر شي نو یقینا چې لکه چېرته په یو ځای کې به ستاسو په کار راشي. نو ما د تاسو له د دې د بیکګراوند راوړی دی چې دا پینډوراز باکس مونږ ولې استعمالو. نو بنیادي طور چې دی نو دا خو د ګریک میتالوجي سره تعلق ساتي، چې کوم پخواني مونږ په ګریک لیټریچر کې د ګریک ګاډس خبره کوو. په دې کې چې کوم د پینډوراز باکس سره ریلیټډ چې کوم سنټرل کیریکټرز دي نو په هغې کې زیوس دی، پرومیتیس دی، اپیمیتیس دی او پینډورا ده. دا زیوس چې دی نو دا چیف ګاډ و یا تاسو ورته ویلی شئ. زه به د ګاډ ټکی اوایډ کوم، زه به دیوتا په سنس کې دا د کوم لکه دیوتا ټایپ و. دا پرومیتیس او اپیمیتیس چې دي نو دا دواړه رونه وو، او پینډورا چې ده نو دا د یوې ښځې نوم دی. نو مخکې چې زه اوس ځم زه تاسو ته دا قصه واضحه کوم چې بیا په دې کې مخکې څنګه چلو شو. که لږ د زیوس په حواله سره زه تاسو ته خبره وکړم نو دا په اصل کې چې کوم هغه هیونلی دیوتا و چې لکه د هغه د ځمکې او د اسمان کمبینیشن و او د هغه نه یورنس نوم و، نو دا د هغه نوسی و. او د دې زیوس او د ده د پلار او د ده د نیکه داسې عجیبه سټوري چې لکه کورونس ولګېد، یورینس یې مړ کړو او د هغه نه په زور باندې لکه هغه بادشاهي واخیسته، هغه ګاډ شپ یا کینګډم یې ترې واخیستو او بیا د کورونس نه زیوس چې دی نو دا بادشاهي واخیسته. په دې کې د دوی په خاندان کې لکه د دې نیکه وایي 7 زامن وو. نو په دې په منځ کې هغه خانداني جګړه هم وه، خو دا پرومیتیس چې و نو دا د زیوس په سایډ و. په پرومیتیس کې دا کوالټي وه چې د پروفیسي دته به د مخکې نه پته لګېده چې یاره مخکې به څه کېږي. نو دته پته وه چې زیوس په دا ټول سیسټم کنټرول کوي، نو په دې وجه باندې د زیوس د مخالفت په ځای باندې د هغه ملګرتیا وکړه، او چې ملګرتیا یې وکړه نو ډیفینټلی هغه به لکه د ملګری کېدو مو. د دې زیوس او د ده د پلار او د نیکه که فرض که تاسو په ګوګل باندې یا چېرته په دې میتالوجیکل سایټس باندې تاسو لاړ شئ نو د دې ډېر عجیبه د دې د فیملیز هسټري لکه ډېر ورانکاري او ډېر عجیبه کارونه ځینې څیزونه داسې دي چې هغه زه نشم ویلی تاسو ته. خو که فرض که ستاسو د زیوس په باره کې انټرسټ یا د پلار د کورونس په حواله سره چې د خپل پلار سره څه چل کړی و نو هغه تاسو په ګوګل باندې کتی شئ. بیا یو وخت داسې راغی لکه د پرومیتیس چې دی نو دا د زیوس لکه د دیوتا حیثیت یې ورله ورکړو. دې ته هغه ټایټنز به یې ورته وي، دا چې د دغې خدای ګاډس کم د دیوتاګانو چې کم اولاد و دې ته به یې ټایټنز وي. په دې زیوس چې دی نو د یو فیمیل وه، د هغې نه میټس نوم و. نو هغه میټس چې دی نو د هغې سره د دې لاولنۍ چې کله لوري وشوه نو دته پروفیسي راله یا دته لکه دا وویلی شو چې که فرض که نیکسټ ټایم ستاسو کوم ایشو یو هغه به میلي او بیا به هغه میل چې دی ستا هغه زوی به ستا سره هغه کار کوي کم چې تا د خپل پلار سره کړی او یا چې ستا پلار ستا د نیکه سره کم کار کړی مینس چې لکه تا به ورکم کوي، تا به ډیفیټ کوي، ستا نه به دا ارسه اخلي. نو د دې شی وکړو د زیوس چې دا میټس یې په بانه راویسته او ایست یې وخوړه، لکه مطلب دا دی چې انګلف یې کړه. چې کله یې دغه کړه نو د دې زیوس چې دی نو د ده په دې سر کې وایي ډېر څه عجیبه شان درد او لکه ډېر زیات تکلیف ورته. او بیا پرومیتیس راغی او د ده په دې سر کې یو سوری وکړو او د هغې د وجې نه د ده درد کم شو، د دنیا دا څیزونه میزونه ترې راووته او په هغې کې یو ګاډس وه چې هغه ته یې هم راووته او هغه د هغې سره ډېر سکلز و، ډېره ټیلنټډ وه. ځینې نومونه پکې ګران دي نو هغه درته زه اوایډ کوم. فار د ټایم بینګ د پینډوراز باکس د سټورۍ دپاره ستاسو دپاره دا امپورټنټ دی چې دا زیوس چې کوم چیف ګاډ و او پرومیتیس د هغه په ګوډ بکس کې و او دلې چې دی نو د دیوتا حیثیت ورکړی و. بیا چې دی لکه د زیوس ولګېدو او پرومیتیس لکه داسې یو په دې مهربانۍ کې چې لکه تا زه د دې پین نه هم خلاص کړم، تا زما ملګرتیا م وکړه، نو دله او د ده دا کوم رول چې دی د اپیمیتیس دوی له دا پاور ورکړو چې تاسو په ځمکه چې کوم مخلوقات دي دا کریټ کوي، لکه تاسو جوړ کوي یا دا لکه په سم میتس کې به داسې چې تاسو یې جوړ کوي، په سم میتس کې به داسې چې دا تاسو امپاور کوي.
د مختلف سکلز او دا ورته وښیي. نو د اپیمیتیس چې کوم نو دا په انیملز باندې زیات کار وکړو، لکه د ځناورو په حواله سره چې د هغو کم پروټیکشن او کم سکلز وغیره دي. وایي چې اپیمیتیس هغه ځناورو له ټریننګ ورکو او پرومیتیس چې دی نو هغه په انسان باندې ټایم واغېستو، په هغې باندې کو چېرې دا زه په څه طریقه باندې پروټیکټ کړمه او امپاور یې کړمه. نو د زیوس نه تپوس وکړو چې لکه زه دی له د فایر ورکوم، اور چې ورته موږ وایو. اوس تاسو به اوس وایي چې اور به ولې څنګه ورکوو؟ لکه دا اور چې دی نو دا خو ډېر د استعمال څیز دی که نه. لکه په دې میت په حواله سره تاسو دا ویلی شئ چې پرومیتیس تر څو پورې دا فایر انسانانو له نه ورکړی نو دوی به را څیزونه خواړه، لکه اوم که نه، د پخلي دا کانسپټ نه و. نو پرومیتیس چې دی نو دی له وایي چې دا فایر صرف د ګاډز دپاره و. نو زیوس ده ته انکار وکړو چې ته به انسانانو له د فایر دا ایبیلیټي نه ورکې. خو ده بیا هم چې دی نو لکه د زیوس د حکم باوجود یا د هغه د انکار باوجود هم هغه فایر انسانانو له ورکو. د څه خلکو دا رایه ده په څه میتس کې داسې دي چې نه دا ته د پټ کو، دا فایر دا دغه تی ایبیلیټي دا پټه کړه د دې زیوس نه او دای انسانانو له ورکړه. چې کله زیوس ته پته ولګېده نو هغه ډېر زیات په دې باندې خفه او غوسه او فیصله یې وکړه چې دا پرومیتیس چې دی دا په یو غر کې په یو ځای کې لکه تاسو داسې وګڼئ چې یا یې وتړو او یا یې په میخ ووهو او یو بازو هغه ته دا ټاسک اساین کو چې ته به روزانه ځې او د ده لیور چې دی نو دا به ته خورې او بیا په هغه لیور کې دا کوالټي وه چې لکه دا به ریجنریټ کېدو، واپس به کېدو، سبا له به بیا هغه ایګل راتلو. دی مسلسل په دې کرب کې بیا یو بل کیریکټر دی هیراکلیس، هغه راغی او هغه ایګل مړ کو او دی آزاد کو. بیا پرومیتیس او د زیوس په منځ کې روغه هم وشوه. که فرض که تاسو د دې په باره کې ډېر انټرسټینګ لیکل سبت حسن لیکلی دي په نوید فکر کتاب کې. نو کتاب ته خو کېدای شي ستاسو ایکسس نه وي، خو په پوډکاسټ کې په ګوګل کې دا سټوري اویلیبل ده، نو تاسو په آډیو شیپ کې تاسو فردر دا اورېدی شئ. زیوس چې پرومیتیس له سزا ورکړه نو په دې باندې د هغه غوسه سړه نه شوه. هغه انسانانو ته هم غوسه و چې دوی ولې دا فایر دا ګفټ اکسپټ کوو د دې پرومیتیس نه. نو دې څه چل وکړو، د یوه ښځه کریټ کړه، د هغې نه پینډورا نومو. دا پینډورا چې وه نو په دې کې مختلف لکه یو خو دا ډېره زیاته ښکلې وه، د دې سره د ویزډم، د بیوټي، د هیلث او د کایندنس چې څومره ښه کوالټیز دي دا ټولې په دې پینډورا کې اچولي وو. خو موسټ امپورټنټلی دا چې دی نو ډېره زیاته ښکلې وه. او دا چې کله د لکه د اپیمیتیس ته یې راولېږله د پرومیتیس رور ته، نو دی لکه د هغې په محبت کې مبتلا شو. او اگر چې دته د خپل رور ویلي چې دا زیوس چې دی دا ډېر غټ ټریکسټر دی، ډېر غټ لکه مطلب کلاړي دی، ته به د ده څه آفر نه ایکسپټ کې، په دې کې به دی تا ته پرابلم جوړوي. خو به هر صورت اپیمیتیس چې دی نو هغه د دې دا میریج ریزسټ نه کړی شو او د خپل رور هغه وارننګز یې اګنور کړه او د دې سره واده ته تیار شو. چې کله دې سره واده کوو نو زیوس دې پینډورا له د ویډینګ یو ګفټ ورکو او هغه ګفټ چې دی نو هغه لکه په ګریک وخت کې دې ته به د جار په سینس کې لکه تاسو چې کوم دا سوراهي ټایپ یا منګی یا خوم یا داسې ټایپ سیز به او اوس ورته باکس وایي. میبي د څه خلکو دا رایه ده چې دا د جار د دې مینینګ نه چېرته 400-500 کاله مخکې د دې نه بیا باکس په استعمال کې جوړ شو، یا میبي چې کوم یوروپین یا انګلیش کلچر و نو په هغې کې باکس زیات د ګفټ او د ویډینګ د دې سره فټ کېدو. خو اینی ویز تاسو ویلی شئ چې دا باکس یې وله ورکو، خو د دې سره یې ول دا انسټرکشنز ورکړه چې دا به ته چېرته هم نه کولاوې، د پینډورا ته یې وویې. خو په دې پینډورا کې چې کوم کوالټي زیوس اچولي نو په هغې کې یو غټه کوالټي د دې کیوراسټي وه، دا ډېره زیاته کیوریس وه. په هر څیز کې به چې دی نو دی چې به یو کار نه و کړی نو دی به وایي چې خدایه دا به څنګه. نو د دې ممانعت باوجود چې دا باکس پته نه کولاوې، هغې دا باکس کولاو کو او وایي چې څنګه دا باکس کولاو کو که نه، نو په هغې کې چې د دنیا څه ښه څیزونه، څه د یرې څیزونه، څه د غم څیزونه دي، دې ټول تی لکه دا راتوی شوه. لکه مثال کې طور پای کې پین او ډیزیز او نفرت او بغض او حسد او جنګونه، غربت او بېحسي، لکه تاسو چې څومره سوشل ایولز او یا مورل یا سپریچول ایولز ګورئ نو دا ټول لکه د دې نه د دې باکس نه راتوی شوه. او چې څنګه تی دا راتویده نو دې زر دا سر واپس بند کو د دې باکس ته. او چې کله دا سر بند کو نو وایي چې په دې کې صرف یو څیز پاتې شو، هغه هوپ. او
دغه هوپ چې دی نو وایي دا لکه وایي د پنډورا چې د پنډورا د وجې نه چې د دنیا ته څومره دا ګنده او دا یروونکي څیزونه دا دردونه غمونه جنګونه دا لکه د دنیا ته راله نو په دې باکس کې دا یو هوپ پاتې شو چې لکه د دغې په وجه باندې یا د دغې په سهاره باندې په دنیا کې بیا د هغې نه بعد خلکو دا ټولې سختې برداشت کولې دغه امید به و نو بیا د دې په بیسس باندې دا یو محاورتن یو دغه جوړ شو چې یاره دا پنډوراز باکس دی نو په ساده انګلیش کې یا په محاورتن ژبه کې مونږ پنډوراز باکس اله استعمالو چې مونږ وایو چې یاره دا پلان کیسز چې ته ټچ نه کې نو ښه لکه دا چې ته لاس ورله ورنوړې ته دا ډیل نه کې کله نه کله لکه مونږ وایو یاره د پلان کی کارت له ورتلل دا داسې دی لکه پنډوراز باکس لکه مطلب دا دی چې مونږ ته هېڅ پته نه لګي چې د هغې نه به څه راوځي نو د دې د وجې نه چې دی دا مونږ دا پنډوراز باکس استعمالو دا اپوسټرافي اس چې دی نو میبي چې اوس چې دا ډېر ماډرنایز انګلیش دی نو ډېر خلک به پکې د دې لحاظ هم نه کوي ساده به ورته پنډورا باکس وایي لکه اوس ریسنټلی چې کوم هغه پنډورا پیپرز راغلي دي د پاناما په شکل باندې چې په هغې کې د آف شور کمپنیز ذکر دی نو که تاسو په ډان کې د هغې ریپورټ وګورئ نو په هغې کې د اپوسټرافي اس ذکر نشته نو دا یو څو خبرې وې د پنډوراز باکس په حواله سره آی هوپ چې ستاسو په کتابونو کې خو د دې د زده کړې ضرورت نشته خو په جنرال لایف کې به میبي چې په یو ځای کې به تاسو د دې نه انسپریشن اخیستی شي او فردر د ګریک میتالوجي په باره کې د سټډي په حواله سره نو که د چا په ذهن کې صحیح نو تو تاسو کمنټ کولی شئ شکریه